یو ځل زه جماعت کې اعتکاف ته ناستم، یو نوجوانو هغه به راتلو، ذکر به یې کولو، ډېر ښه روانو. ما ته یې ویل چې زه هم تا سره اعتکاف ته کښېنم. ما ورته ویل مور او پلار نه تپوس وکړه. هغه راغلو ویل مور او پلار نه مې تپوس وکړو. نو هغه نیم دروغ ویلي، مور نه یې تپوس کړی او پلار نه یې نه وکړی. نو میندې خوښي وي، مور ورته ویل چې کښېنه اعتکاف دی. پلار نه یې تپوس نه کړی چې اعتکاف ته کښېناستې، وړومبۍ ورځ ده، ماسخوتن ټایم دی، مونږ اوس تعلیم کوو چې په دې کې پلار راغلو، ډېر غصه دی. زوی ته په غصه کې وایي چې پاسه زه چې ځو بستره راواخلو د روژې اعتکاف کې. ما ورته ویې ولې؟ د هغه الفاظ دا دي، وہی دین میں اتنا نہیں گھسنا چاہیے، معاشرے کے ساتھ چلنا چاہیے. په دین کې دومره ننوتل نه دي پکار، معاشرې سره تلل پکار. اعتکاف ته کېناستل دا په دین کې ډېر ننوتلو. نو ما ورته ویې ګوره اوس ناسته اعتکاف ته اوس یې مه بیایه، ځکه چې قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ولا تبطلوا اعمالکم، اعمال باطلوئ ما. ځکه زمونږ احناف وایي چې نفل دې نه کول نو مې کوه، خو چې شروع دې کړل نو اوس به سر ته رسې. که نفل دې په نیمه کې مات کړل نو دا در باندې لازم شو، اوس به خامخا کې نفل حج دې نه کولو، فرض دې کړی دی نو ټیک ته مکو، لیکن د شروع کو نفل حج نو اوس به سر ته رسې، اوس سر ته رسول دا واجب دی. لازم النفل بالشروع، نفلی عمل چې د شروع کو نو سر ته به رسې. بعضې هلکان یو هلک په مزد باندې ولاړ دی، بلې خندۍ خوا کې ورسره ودرېږي، دا ډېره لویه ګناه ده، دې نه ځان ساتي. مزد شروع کو نو مزد مه ماتو، اسپیس الله مخې ته ودرېږي، د الله په دربار کې ته د یو جرنیل او د کرنیل او د وزیر د بادشاه مخې ته ودرېږه، او بیا تا هغه نه مخ بل طرفه واړو خانده، هغه به وایي دا ټټوبې دې ما سره کي، څومره سخته سزا به درکړي. لیکن الله جل شانه سره ستا خبرې شروع شي په موس کې، او بیا دا موس ته ماتې، دا څومره لویه خبره. نو هغه ما ورته ویل چې اوس چې نو ناس خو ټیک وه، او ده ته ما ویلي چې هلکه تا ته ما ووایي چې تپوس وکړه، د وی مور نه مې تپوس کړی، هغه وخت راته بیا ووایي. نو پلار ته مې ووایي چې اوس عمل شروع کړی اعتکاف، اوس یې مه پاسه. وایي چې نه، بس په هغه باندې په زور بستره په سر کړه. هغه هلک د هغې ورځې نه خراب شو، داسې ګنده ګنده کارونو کې مبتلا شو، بیا بهر لاړو. بیا تر دې پورې خبره لاړه چې د غیر مسلم ملک ته لاړو، هلته ورته عیسایان ووایي چې ته عیسایي شه، پادري شه. وایي ما سره چېرته رابطه وشو، وایي چې ما ته عیسایان وایي چې ته عیسایي شه، موږ به تا ته کور هم جوړ کړو، واده هم درته وکړو، دا هم وکړو، دومره پیسې تا ته درکوو. زه څنګه چلو؟ زه ورته سخت په قهر شوم، ډېرې سختې خبرې مې وکړې. ما ورته ویل چې ته دې خبرو ته پاتې دی، هغه نه دې ځای ته راورسېدي چې ته به اوس دین بدله عیسایي کېږي، به د دنیا د پیسو لپاره. سختې خبرې مې ورته وکړې، نو الله جل شانه د هغې عظیمې فتنې نه بچ کړو. بهرحال کله سختې خبرې هم کار کوي. نو عرض مې دا کوله زما عزتمندو چې مسلمان او مؤمن دا معاشرې بدلولو ته راغلی دی. ته ډاکټر یې، اسپتال کې، کاروبار کې، ډاکټري کې، هغه ځای ماحول بدل کا. ته په پولیس کې د پولیس ماحول بدل کا، په اصلاحو کو ماحول بدل کا. ته په مارکیټ کې ستا دکان دی، داسې تجارت کو چې ماحول د مارکیټ ټول بدل کې، خلک ځان طرف ته نه دا چې ته هغې طرف روان شي. ته په یو ګاونډ کې پاتې کېږي، نوی کور دی، هلته ګاونډ کې یو خطا او ګناه کې خلک مبتلا دی، ته چې هلته لاړ شي نو د هغه ځای ماحول بدل کا. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ جل شانہ تبدیل نہیں کرتا لوگوں کی حالت جب تک کہ وہ اپنی حالت تبدیل نہ کرے. د دې دوه معنی دي. یو مطلب دا دی چې خدای پاک هر یو انسان ته نعمت ورکړی دی چې کله دی په سمه لار رواني، تر دې چې په آخرت کې جنت هم ورکړی دی، په دنیا کې د خوشحالۍ او د سکون او د اطمینان ژوند هم ورکړی دی. لیکن که چرې دی خپل حالت بدل کو، د ایمان نه کفر ته واوړېدو، او د اخلاص نه نفاق طرف ته واوړېدو، او د عدل فسق و فجور طرف ته واوړېدو، په ګناه کې مبتلا شو، اوس به خدای پاک د نه د خوشحالي او د آرام او د چین او د جنت دا به تیلي.
یو مطلب دا دی. بل مطلب دا دی چې کله انسان په خپل د خپل اصلاح لپاره قدم نه پورته کوي نو الله جل شانه به دا سړی دغسې پرېږدي او په تیارو کې روان. خپل اصلاح لپاره به قدم پورته کوي، الله جل شانه خو مال دولت گاڑے سورلی پیسے ډالرې هر یو شی دا کافر تم ورکې چې څوک خوښ دي هغوی تم ورکې، چې څوک نه دي خوښ دشمنان دي هغوی تم ورکوي. لیکن ایمان او هدایت او صراط مستقیم او دین اسلام او سم لار هغه چاته ورکوي چې څوک خوښي، چې څوک خوښي. چې کوم سړی ته ایمان نصیب کو دا سړی خوښ دی، چې کوم سړی ته د نیک عمل توفیق ورکړي دا سړی خوښ دی، چې کوم د ګناه او د معصیت نه ساتي نو دا سړی خوښ دی. نو زما عزتمنو دا د الله جل شانه د خوښۍ نښه او علامه ده